د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی. نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي، غاړه به دې خلاصوي، قرض دې خلاص شو، خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه ماتې دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتون، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کی برکت تے، وجود مضبوط شي، عبادت تا با تکڑا شي. بعد سڑی وی ناولی پاسی، ناولی پیجنے سنگ چی دا کٹ کے پاسی خلق کے اوبوا چاہی او چے اس کے اوبیو دش دیتا ناولی وی ناولی. دا منز مرتبہ دا روجینا زیادہ دا گوری پا فرضیت کے، پا روجم فرض دا منزم فرض، دا منز مرتبہ پی زیادہ دا. نو منز دا سملاستے اگا دے انکا روجہ نیسے او پیشمنی دیم پریخوت، دا بدقسمت انسان دے، دیر زیاد بدقسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابہ تا فرمائل با حلمو الى الغداء المبارک، اے صحابہ راشے دے برکتی خوراک لراشے، پیشمنی بے وطا یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دے، دا نبی علیہ السلام طریقہ دا پاسے دل ورل پکار دی، او بہتر طریقہ دا دا زمارون چی سڑے پاسی او دی او دسو کی او دس نفس پیشمنیو کی او بیا ډیر خپل مقرر تهجد بندو کی. اته رکعات کم از کم، 2 رکعاتم کول شي، سلورم کول شي، شپږم کول شي، اته رکعات تهجد کر دینه زیات کسو کيوم کول شي. خمدیدار تهجد کا دغه وخت د الله ذکر او اذکار کا او د الله په حضور کې د خپل ګناهونو معافي وغواړه. یا الله وې ز ډیر ګناهګار یم، واقعي مونږ ډیر ګناهګار یو، الله مونږ ډیر ګناهګار یو، الله د مونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې. دا سوال کوي او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله مال د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سیزونه وی سرم پروجه کې سلور سیزونه وغواړي د الله نه، سلور کارونو کې سلور. دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي وی دا سلورو کې 2 چی دي، یو د الله ذکر وکې، ذکر باندې الله ډېر خوشاليږي، او دویم دا اللہ نا بخنا غوار استغفار، استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. دا ذکر دیر بے فضیلت تے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یو ځل دا اللہ نا تپوسو کو وی یا اللہ ما تا دا سے شیو خایا جزے پہ تا دیر زیاد در نزدیشم. وی اللہ یادا و ذکر کوا لا الہ الا اللہ، دا عبادت لائق ما سوا دا اللہ نا بلزوگ نشتا، ذکر کوا. وی اللہ وی دا خو ټول خلق کئی، ما تا دا سے شیو خواهی چی بل سو که نکی او صرف زیکو ما. وی اے موسیٰ کدا ټول دنیا دا زمک او ووار اسمانونا دا دا تل پا یو چابڑی کی واچے او دا ذکر پا بل چابڑی کی واچے دا ما دا ذکر پا درنیگی. که ټول خلق کی وی نو وی دی کنا اور دینا بہتر شی بل نشتا. نو نبی علیہ السلام فرمائی چی یو خو ذکر کوئی دا اللہ لا الہ الا اللہ، دا خامخوائی. او دویم استغفار استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. او کچالا دا اگد نور دی سید الاستغفار دیتا وی استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. او کدام ندر دی صرف استغفر اللہ وایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ دا ہر گناہ نستا پا ذات بخنا غوارم، تمی دا گناہ نا پاک کے اللہ. حضرت حسن بصری له یو سړی راغی وی ډیر زیات ګناهګار یم، وی استغفار وایا. بل سړی راغی وی ډیر غریب یم، صدام راته وخایا، وی استغفار وایا. بل یو سړی راغی وی صاحب نارینه اولاد مې نشتا، وی استغفار ډیر زیات وایا. بل یو سړی راغی وی خلق می عزت نه کوي، وی استغفار وایا. بل یو سړی راغی وی صاحب قرضدار ما، وی استغفار وایا. یو شاگرد ورته وی بل څه دې زده دي کړه یو ټکی دې زده کړل. اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکي، بل بیمار راشي هغه بل دارو ورکي، بل بیمار راشي هغه بل دارو. نو تعالی چې څوک راځي یو ټکی وته استغفار وایا. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی هغه شیخیم چې الله مونږ ته قرآن کې خولې دي، او قرآن کې الله په استغفار او وادي کړی دي. او فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وہ ایک گناہ دی زیادتی
او د الله نه بخنه غوښتل غواړې استغفار وای الله به دې وبخي. دا یو. یرسل السماء علیکم مدرارا، که قحطی نو باران نه کیږي، استغفار وای الله او باران وکي. ویمددکم باموال وبنین، که مال دینی درې شو، زامن دینی سلور شو. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، باغونه دینی نهرونه دینی. دا الله نه استغفار وای الله به درکی. او ورپسې وی مالکم لا ترجون لله وقارا، که څوک دی عزت نه کوي بی عزته ګرځي په دنیا کې، استغفار وای رب العالمین به د عزت ترکی. نو دا الله ګناهونه معاف کېدل، زامن شو، نهرونه شو، باغونه شو، عزت شو، بچی شو، او یو بل کم یو شو. دا اوه وعدې رب العالمین په قرآن حکیم کې په استغفار کړي دي چې دا اوه واړه بدل رب العالمین در کې بخنه غواړه استغفار. او دویم د استغفار فایده څه ده؟ مونږ چې په کم غم کې ګیر یو د هغې دپاره لوی دم دی، لوی دم. هر انسان په دې غم کې ګیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را ګیر نشم. بعضې وخت کې په انسان کې بیماری راشي، دا د خدای قهر او غضبي. دشمنی راشي د الله قهر او غضبي. مقدمه راشي د الله قهر او غضبي. روان راشي د الله قهر او غضبي. نبی کریم صلی الله قرآن حکیم کې الله فرمایي، قرآن کې وی د الله د قهر او د غضب د پاره دوه دمه دي، دوه. وما كان الله يعذبهم وانت فيهم. یو د پیغمبر علیه السلام مبارک وجود، د الله رسوله تر څو چې ته په دې خپل امت کې موجود یې زه خپل قهر او غضب نه رالیږم. یو د نبی علیه السلام مبارک وجود. او دویم څه شی دی؟ وما كان الله معذب څنګه دی وهم يستغفرون، تر څو چې دی استغفار وي زما قهر او غضب په نه راځي. نو د نبی علیه السلام مبارک وجود تر څو چې په دنیا کې حیات، نو تر هغې پورې خو به د الله قهر او غضب نه راځي. او که د هغې نه پس یو سړی یریږي چې په ما د الله قهر راغی غضب، ډېر استغفار ډېر زیات وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د الله قهر او د الله غضب به پې نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې څو څیزونه وښول؟ دوه څیزونه، یو د الله ذکر او یو استغفار. یاد به مې که به یاد نه وي، د الله ذکر، دویم څه شي؟ استغفار. ډېر زیات یې وایه. او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه خاصم خلاصي نشته، نو هم پکې کوی. نبی علیه السلام فرمایي هغه څه دي؟ یو د اور نه معافي غواړی، یو جنت. د اور نه معافي او جنت. نو څلور څیزونه شو د مارونو، یو استغفار، یو د الله ذکر، یو د الله نه جنت غوښتل، یو د اور نه معافي غوښتل. بس یا الله د اور نه مې خلاص کې. په پښتو کې خیر دی وایه اللهم انی اسألک رضاک والجنه. نبی علیہ السلام به وی الله ستا رضا او جنت غواړم. واعوذ بک من سخطک والنار، او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم. نو خیر دی په پښتو کې وایا یا الله ستا رضا او جنت غواړم، یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم. دا سار او ماښام وایه او ذکر او استغفار لړې زور ورکوي. دویم د رمضان د روجې برکت څه دی رونو؟ روجه ماتې. او روجه ماتې چې بیا په خپله روجه ماتې بل لم روجه ماتې ورکا. نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې بل له روجه ماتې ورکړ، د هغې سړي چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره به الله دلم ورکړي چا چې روجه ماتې ورکړې د هغه به کمیږي نه. دا مه وایه چې د به کم شي، نه د هغه به کمیږي نه، خو د هغه برابر به الله دلم ورکړي. نو صحابه خو غریبانو وی صاحب چا سره روجه ماتې وي؟ دا خو ډېر خلک به چې هغه به روجه ماتې نه موني. وی دا ثواب الله هغه چالم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکي. که پی په وس کې نه کېږي یو ګوټ اوبې بل له ورکړې دله به الله اجر ورکي. یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي. نو په رمضان کې زما رونو ایثار وکړئ. ایثار څه ته وایي؟ بل مسلمان سره ښه وکړئ، ځان پرېږدی بل له ورکړئ، په خپله مخورئ بل له ورکړئ. ګاونډي دې نار پاتې نه شي، ګاونډي دې وږې پاتې نه شي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي. نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي. دا د صحابو صفتو. یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبی علیه السلام سره جهاد لتلو. وی زما د تره زوی او د زنکدن وخت دی او زخمي پروت دی. وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه. مشک مې د اوبو په منډه منډه راوزغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و. هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل، تږي او د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي.
وی زما رتره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه. وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وزغلولې. وی چې هلته مې وزغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل، هم غریب تږی و. وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده، هغه له اوبو رسوه. وی هغه دریم زخمي له مې یوړی. وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی، هغه دې اوبو ته فریاد وکړه، آه یې وکړه، ورته یې وکتل تږی و. وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه. وی چې هغه له مې یوړی، هغه نه ساه ختلې وه. واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. واپس مې هغه دویم له راوړې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. د تره هغه زوی له چې مې راورسولې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي، خو د ما دې بل زخمي ملګري له اوبه یوسه خیر دی، زه به را تنده برداشت کم. او نن موږ څه کوو؟ زما وروڼو ډېر خلک، زه خو قسم دې رښتیا درته وایم، دا مالدار خلک، که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي، په مخ د ځمکه به غریب پاتې نه شي. بغض او حسد به پاتې نه شي. یو بل سره خلک ولې بغض کوي؟ وی دا مالدار دی او زه غریب یم، زما نشته او د ده شته. که یو بل سره ښېګړې شروع شوې، بغض او حسد به ختم شي، غلا غلطۍ به ختم شي، خوشحاله او د سکون زندگی به راشي. او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې، هغه فوراً هغه ویندې ته وایي تقسیم کا، شابه خیرات کوه. تقسیم یې کړې، تقسیم یې کړې، مازدیګر شو ټولې خلاصې کړې، 1 روپۍ هم پرې نه ښوده. چې ماښام شو، روژه وه د عایشې صدیقې. خادمې ته وایي وی روژه ماتې راوړه. وی څه راوړم؟ وی څه نشته. وی نه. وی ګوره په زرګونو روپۍ دله رالې او ټوله دې خیرات کړې، نو 1 روپۍ به دې پرېښې وه، نو اوس به مې تالم روژه ماتې راوړې، ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نو یو دې هم تې پرې نه ښوده. نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی، نو وختي به دې راته یاده کړې وه که وختي به دې راته یاده کړې وه، 1 روپۍ به هم تې پرېښې وه. یعنې دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته یېر دی چې بېګاله به څه خورمه، خو چې څه وله رالل ټولې خیرات کړل. السخي قریب من الله، سخي الله ته نږدې دی، بعید من النار، د اور نه لرې دی سخي. او البخیل، بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی. قریب من النار، اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روژه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی، روژه کې ایثار وکړه، قرباني ورکړه، ګاونډي له ډوډۍ ورکړه، روژه ماتې ورکړه، جومات ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکړه. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مه کوه، غیبت دې نه به ځان ساتې په روژه کې. او دروغ به بلکل نه وی. ما ووی چې په غیبت او په دروغو د روژې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خو معجزې وې، مونږ ته خو پته نه لګي. 2 ښځې لګیا وې، غیبت یې کو. 2 ښځې نبی علیه السلام مبارک وله لوښې ولېږه، لوښې پی وله ولېږل، اوبې وله ولېږلې، دواړو له. پې د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي. ګوره نبي علیه السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، که الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړې، په دې لوښي کې الټی وکړې. هغې یوې زنانه هم هغه له لوښي نه اوبه وڅکلې، او بلې زنانه هم د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې، خو چې تېرې کړې وې الټی رالې، څپه اوبه وې، نبي علیه السلام ورلېږلې وې، وی الټی رالې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه، او بلې هم په کاسه کې الټی وکړې، او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وی د الله رسوله دا څه دي؟ تاسو خو له اوبو لېږلې، نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی کولې، خو هغه اوبه به الټی کړې وې، دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې؟ وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی، او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري، دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه، او زما د اوبو د برکته تې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ورغی، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی. اوس نبی علیه السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي.
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، اے غیبتی دا دی خوخه ده چې د مسلمان رور غوخه وخوري، دا دی خوخه ده غیبت چې کې د مسلمان غوخه بخوري. او دروغ څونه ګناه ده، بعض وخت مونږ ته دروغ اډو څه ګناه نه ښکاري. دروغ به بالکل نه وي، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نزد د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلانکي دروغجن، الله نوم علي فلانکي دروغجن، فرشتې نوم علي فلانکي دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه. نو که الله نوم علي وي فلانکي رښتونی، که فرشتې نوم اخلي فلانکي رښتونی، نو رښتیا وایه دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده، خو د دروغو د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې وی دومره فضیلت دی چې په روژه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډېر زیات دی، او که په روژه کې د فرض عبادت وکړو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی او که د سار، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د 15 مونځونه وکړل دروازې، دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 3.5 مونځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ، نو نیکي او پلس ملاویږي. او چې په روژه کې د الف زر او وی نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 900 نیکۍ به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمد الپیدو، نو 15 حرفونه دي، نو په دې به تعالی الله 50 نیکۍ درکړي، 50 نیکۍ به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو د یو الحمد باندې به الله 3.5 نیکۍ دله درکړي، 3.5 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکا، که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یاده، قل هو الله احد سورہ اخلاص خو ټولو ته یاد، الحمد سورہ فاتحه خو ټولو ته یاد ده، ادې تلاوت کوي. د مارولو دومره اجر، یو ځل سورة فاتحه دی ولوستله، یو ځل سورہ اخلاص دی ولوست، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سورة فاتحه لوستي وي او یا کرته سورہ اخلاص لوستي وي، څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی. د مارونو ګورې پام کوئ چې د الله د دې رحم او د کرم نه بار نشئ، که د الله د رحم او د کرم نه بار شئ قهر به راځي. ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود وی آمین، چې دویمې پوړی باندې قدم کېښود وی آمین، چې درېیمې پوړی ته مبارک اخد بیا وی آمین. نبی علیہ السلام به په دې درېیمه پوړی کېناستېده، چې دغه نه فارغ شو دا منبر نه، صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله دا 3 ځله آمین دی ولې وی؟ آمین خو خلک اله وی چې بل دعاو کې دی په آمین وی، یا په خپله دعاو کې نو بیا وی آمین. نو مونږ خو ستاسو دعا نه ده لیدلې، نه ده اورېدلې، نه بل چا دعا کړې ده، نو صاحب دا آمین هم ولې وی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی چې په لومبۍ پوړی مې قدم کېښود، نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی، وی چې د کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي، دې د دې مور او پلار داسې خدمت اونه کي چې ځان په جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کي. د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې د هغې د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. نو که داسې خدمت دې اونه که چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کي. نو یې چې آمین.
کور د مور او پلار به ډېر قدر کوي. او کته وی دی بوډا دی ګړې وړې وای، دی بوډا دی کنزل کوي، دی بوډا دی پلان کې زوی سره ښه کوي، ما سره هغه څه نه کوي. نو چې بوډا وته تا په خپله وی بوډا دی کمزور دی، لاس یې رپي کار نه کوي، خپې یې رپي په کونټی ګرځي، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، نو زړه او دماغ یې کار نه کوي، کنه کمزوري شو کنه. دنه به هم کار نه کوي مازغه، دنه به هم کار نه کوي زړه، نو کمزوري شو. نو ته به ورسره ګزاره کوې کنه. ته چې کمزورې وې او د ګرځېدو نه وې، دې پلار دې مور د غول نه پاکول، دې پلار او دې مور په غېږ کې نه ګرځولې، تا به هم کمزل کول. پلار به یې د ګیرې نه نیوسه، خو نه پوهېدې ماشوم دی، اوس پلار نه پوهېږي، ګزاره ورسره کوه کنه. که پلار قصدن یو زوی سره ښېګړه کوي بل، اب هغه نه به الله تپوس کوي. پلار قصدن ظلم کوي، د هغه نه به د هغه ظلم تپوس الله کوي، ته نه شي کولی، الله به ته کوي. د پلار دومره لویه مرتبه ده، وایي که دی کافي دی او ګرجې له ځینو بوځې به نه، خو که دی په خپله ګرجې ته لاړه او د راتلو نو راوستې یې شي په شعر اوچت کوری وله بوځې مه ګناله، خو که د هغه ځای نه بیا کور ته راته او د راتلو نو شا وله ورکری وله اوږه وله ورک ګډې وډې وی په مجلس کې. نه په طریقې پوهې که خیر دی، دا څه بده خبره نه ده که په طریقې پوهې کې کور کې ورته ووایه، په طریقې پوهې که، خو داسې مه چې په پلار شرمېږي. په پلار چې شرمېږي خو هغه رامي وي، هغه لالي نه وي. ګورې رامي بچې به په پلار شرمېږي، لالي بچې به چېرته هم په پلار نه شرمېږي. لالي بچې به د پلار خیال ساتي، او مونږ خو ډېر خیال ساتو، ما ته خو پته ده مونږ خو ډېر خیال ساتو. اکثر دا باباګان مونږ له بیا راشي که قسم دی، ګوره داسې خلک هم ما لیدي دي چې بچي را پرزولي دي او لاسونه او خپې یې پې زخمي کړي دي. داسې میندې مې م لیدي دي چې زخمي حالت کې ماله راغلي دي، لاسونه او خپې یې تړلي دي. دا ولې مورې، دا ولې بابا، دا بچی والے میں. الله اکبر. دی معذوره لا او دی کمزوری پلار لا او کمزوری مور لا خود دشمن لاسم نه ورځي ظالمه. خوش قسمته بچی هغه دی، خوش قسمته چې پلار یې مري او دې زوی ته دواګانې وکړي. خوش قسمته بچی هغه دی چې مور یې مري او په خولې کې بچي ته دواګانې دي، او خوش قسمته بچی هغه دی چې مور او پلار یې جمدي و دې وله خدمت وکړي، او چې مړي قبر له ولځي او خیرات ورپسې کوي. نه مور او پلار قدر وکړي، خیال وساتئ. ښځه ده، د ښځې خپل ځای شته که نه، د ښځې خپل ځای دی او د مور او پلار خپل ځای دی. دا نه چې د ښځې دپاره به د مور او پلار قدر به نه کوي. او د مونږ پښتانه څه وایو؟ مونږ وایو خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. دا ښځه نعمت د خدای تعالی نه، مور نعمت د خدای تعالی، پلار نعمت د خدای تعالی. نو زما رونو وی نبی علیہ السلام وی جبریل علیہ السلام ګوره مقربه فرشته ده، وی چې د چا مور او پلار دواړه یو جمدي و داسې عبادت ولونه کي چې داسې خدمت ولونه کي چې د هغې د خدمت د وجې جنت ته لاړ شي، الله دې تباه کړي. وی مې چې آمین. ګوره نبی علیہ السلام پې آمین ویلې، د غرق به ګرځی ګورې مه کوئ. وی چې په دویمه پوړۍ مې قدم کېښود، وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتي شي او درود در باندې ونه وی نو الله دې هلاک کړي. ما وی چې آمین. د نبی علیہ السلام نوم مبارک احمد او محمد صلی الله علیه وسلم، دا دوه نومونه دي چې دا څوک والي نو چې څوک یې واوري نو یو ځل درود شریف واجب دي، خامخا به یې کله ونه وي ګناهګار شي. او که په یو مجلس کې بار بار اخیستلی کېږي لکه نعتونو کې خلک وایي نو یو ځل واجب دی او بیا مستحب دی. او د درود شریف ګورې ډېرې لویې فایدې دي او کمالات، دومره کمالات چې هغه ځان له یو جمعه تقریر غواړي، که موقع پیښه شوه درته به یې وویم. او د رمضان میاشت درود شریف لم ګورې رونو زور ورکړي. نو چې څوک ستا نوم والي ای رسوله او څوک پې درود ونه وایي نو دې هلاک شي. مې چې آمین. او په بله پوړی څو وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي، دا دې هم هلاک شي. وی ما وی چې آمین. اوس پې ځان پوه کړئ، دومره عبادت به په رمضان کې کوئ چې ځان په الله وبخئ، او که دومره م ونه که نو جبریل علیہ السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیہ السلام پې آمین ویلي دي. نو چې جبریل علیہ السلام غوندې مقدسه فرشته خیره وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې مقدس پیغمبر پې آمین وایي، دا خیره به قبلیږي او که به نه قبلیږي. نو د الله د رسول او د جبریل علیہ السلام د خیرونه ځان وساتئ. خیره د چا دپاره ده؟ هغه چا دپاره چې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په الله وبخي. دومره عبادت به کوئ چې ځان په الله بخئ، دومره به کوئ. فرض منځ کوئ، نفل کوئ، غیبت نه څه جوړوئ، دکان کې ناستې پردې غیبت کوي.
د پټي په پوله ناست پردې غیبت کوي. جمعات کې ناست استاد هم کوي او مقتدی هم کوي. استاد هم قبلې ته شا کې او مقتدي ته مخ راوګرځي او مقتدیان هم قبلې ته مخ کې ورسره ورنږدې شي، دواړه پردې غیبت شروع کړي. یو ډلال ته کې د مقتدیانو ناس سره غیبت کوي، بله ډلال ته ناس سره غیبت کوي، بله ډلال ته غیبت کوي. مقبره کې مړه شوی دی، 10 کسه یو ځای شو، دوی یو ځای شو، ټول غیبت لګیا دی. عجیبه خوند هم دی د غیبت. مرچکې د ترسکون دغه چولو باندې چې هغه مالګه او مرچکې او چټني ور واچوي نو ترسکون شي، او کاسې چڼه خورې نو ملی نه تېرېږي. غیبت دقسې ترسکون شی دی. یو ځل مخکې ما ته چا خبره کړې او جومات یې یاد کړ. زمونږ خلک هم عجیبه دي، دا د ډېرو کلونو خبره ده. یاره یو 14 17 کاله خو به کېږي. ما ته یو سړی راغی، وی پلان کې جمعه مونږ په کلي کې یو جومات راته یاد کړ. زمونږ په کلي کې وی پلان کې جومات کې خلک ناست وو، تاش یې کو. هلکه جومات کې تاش کو او وی په جومات کې وی ما چې ظالمانو وی مونږ خو په جواري نه کوو، روژه پې لنډو. واوره وته مونږ په جواري نه کوو، مونږ په روژه لنډو. په تاش روژه لنډی، الله په قرآن یې ولې نه لنډی؟ هلکه پلان کو لګیا. او دا بل خو د دنیا دي زمري خلک کوي که نه کوي؟ زمري پخوا مونږ ماشومانو مونږ به م کول، اکاڼي ماڼي یو خوا بل خوا کرښې مرخې راکاږي، مونږ نو تېر شوي دي. خلک کوي که نه کوي؟ ماشومان کوي، زمري ورته وایي که څه ورته وایي؟ څوک پکې لډو کوي او څوک څه کوي. جواري پې نه کوي، روژه پې لنډوم. روژه د الله په نوم ولې نه لنډی؟ لا اله الا الله. څومره خوند دی پکې. لا اله الا الله څومره خوند دی. الله څومره خوند دی پکې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. څومره خوند دی پکې. د الله په نوم روژه لنډه که چې ثواب دی وشي. بدبخته په زمري او په تاش روژې لنډې، په لډو باندې روژې لنډې. دا ټوله ګناه د شیطان مونږ کې پیزوان اچولې دی. لکه څاروي کې چې سړی پیزوان واچوي او کم خیر راکاږي ورپسې څاروی منډې وایي، دغسې مونږ یې پیزواني کړي یو دی شیطان. خدای ته وګورئ، د غیبت نه ځان وساتئ، څه به ترې جوړه کړې. ماړو ستا غیبت وکړه ډېر زیات مې وکړه، نو ستا څه کمولی شم؟ هېڅ نه. که ته زما غیبت وکړې او ډېر زیات هم وکړې، زما څه کولی شي؟ هېڅ هم نه شي کولی. عزت او ذلت هغه دی چې چاله رب العالمین ورکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یا الله ستا په لاس کې عزت او ذلت دی، خیر ستا په لاس کې دی. هېڅوک چاته شر نشي رسولی چې الله د چا خیر وغواړي، که نه رسولی شي؟ د چا خیر چې الله غواړي، د دنیا طاقت ورته شر رسولی شي؟ وایه جواب راکې، نشي رسول. چاله چې الله عزت ورکړی دی، ټول مخلوق غیبت کوي، عزت ولا کمولی شي؟ نه، ځان دی برباد. د چا چې غیبت کې خپل ثواب دی هغه ته وبخه، خپله نیکي دی ورته وبخله. نو روژه کې خو ته توبه وباسئ. او یاره وروڼو یو خبره درته بله کړه، نسواریان خو په روژه کې نسوار به انشاءالله کې نه اچوي، که نه په روژه کې مچوي. روژه کې مچوي؟ نه د روژې د پېشمني نه ماښامه پورې، د روژې دوران کې، روژې دوران کې یادو، نه روژې دوران کې یادو چې روژه پېشمني وکړي تر ماښامه پورې خو څوک نسوار نه اچوي که نه؟ نو دا وروسته هم ورپسې ما اچوی، په چونډی شړق را غورځېږه، وروسته مو غورځوه که نه. دا د له خدای پاک یو فضل درکه که نه. خو یاره جي بس مرمه، یاره که د نسوارو نه څوک مړ شو، ګونی زما د غاړې ده، زه به یې جنازه وکړم که نه. بلکل چې څوک نسوار اچوی دی مجلس کې ناست یې، ټول نن قصد وکړئ چې نسوار به واچو، بس مړه په دې خوله خو تا الله یادوي، چې په کومه خوله الله یادوي او د پیغمبر نوم پې لري، په هغې به ته نسوار باچې، مرې به پې چې پرېږدې یې، مړ به شم. یاره جي کافره نشره نشم نه، څه نشره پکې. قصد وکړه شیطان سره، بس شیطانه د رمضان مبارکه میاشت در باندې الله راوستل. او خطرناکه ګناه د نسوارو نه ګورې بله نشته. ښه دا مو چې دا ګناه نه ده، یو نشه ده او نشه حرامه ده یوه. دویم نسوار چې خوله کې نسواري واچوي نو دا تیریږي. ګورې ګنې ته بیا لاړې وتوکه او وکړه چې په هغې کې هغه شینوالی راځي او که نه راځي، نو خاورې دې تېرې کړې، دا خو ایره ده که نه، او تماکور یې تېر شو، دا دې بېله ګناه معدې ته هم نقصان رسوي. درېیم اسراف دی. نن سبا اوس خو به غونډار هم ګران شوي، په څو روپۍ دی؟ په 3 شو. ګوره د روپۍ نه 3 ته وخت، ولې پټرول ګران شو که اوس په هغه شي تابېږي، هغه بجلی ګرانه شوه، 3 ته ورسېدل. او کم از کم یو نسواري خو به د ورځې 2 غونډارې خو به خامخا دی خوري اچوي، په 2 کېږي هم نه،
درې چې خوري نو 9 روپۍ عوض شوه، نو دا میاشتې څو شوې؟ تقریبا 200 روپۍ. دا 200 روپۍ د الله جومات کې ورکه کنه. والله چې واقعي رسول الله ټکو جومات ته څوک شمه نه راوړي. 9 روپۍ عوض د نه مفتو کې لاړه، دا دې بل اسراف شو. او بله غټه ګناه څه ده؟ فخرم پې کوې. ولې ما له به د چین ماچین خاپیري راځي، نسوار مې چولې. ما زه چې ته طالب هم یو ځل، نو ما له یو طالب نسوار راکړل. وی ته دا ما یې لکه دا نسوار ښه شی نه دی، ما ته دا واچو چې سبق په خوند پېښې وی په هوا به ګرځې په هوا به ګرځې. یاره ما یو چونډی راواغېستلې، شونډه کې مې تراشه که څه خوند پکې طالب ومن چې مې دې شونډه کې واچول او سر تاوېدل، ما وی ګنې د اسمان تاوېږي، دا ځمکه او د اسمان او دا هر څه تاوېدل. او صاحب الټی راغلې، الټی مې 3-4 ځله وکړلې او بیا مې هغه شګه راواغېسته او شونډه مې پې مګله او دا شونډه مې سوځېده. ما وی توبه د دې دغه نه توبه. وی دا چین ماچین خاپیري راځي چې سړی نسوار واچي او په هوا به وی ګرځي. یو ګناه شوه، بل د خلکو مخکې کې، بل پې فخر کې. څونه ګناهونه یو ځای شو. نو دا د ورورولۍ خبرې مې درته وکړې، ما دا خبرې په بدو ماړه وې. دا چې چاته څوک نصیحت د دین کوي هغه نږدې وي. نظر ته ځان نږدې ګڼم او ته مې هم نږدې رورې چې ما له دومره د لرې ځای نه مانځله راځې، خو ما سره دې مینه ده، نو زه به هم در سره مینه ساتم، د آخرت د غم نه به دې خلاصوم. نو مهرباني وکړې، قصد وکړې زما ټولو وروڼو که څوک هم نسوار اچوي نو د نن نه توبه وباسه چې بیا به نسوار بلکل نه اچوي. داسې ده که نه ده؟ توبه ده که نه که څوک نسوار اچوي انشاءالله العظیم. حجر اسود ښکلی او پکې نسوار اچوي. په مدینه منوره کې قسم په خدای، قسم مې راته وخوړ، مدینه منوره کې په شارع 60 را روانم، یو سړي سګرټ څښه، غټه غټه ښکلې ګیرې ده. هیر مې دي چې پټکې یې و، خو نه، خو غالب ګمان مې دا چې پټکې یې موالي او پښتونو چې سګرټ یې څښله مټه مې کلکونې و. مې ورور یو خبره ته کوم خفه کېږم. ارې بلوچستان میدا مخامخ څه شی دی؟ ګمبد مبارک. او اوس راځي د نبي علیه السلام مبارک باندې بس سلام اچولي. نو سګرټ خو هسې هم ښه نه دی، خو د حضور پاک مبارک په دې خاوره کې، د نبي علیه السلام په دې خاوره کې، او بیا هغه تماکو چې کوم پاتې شي په ځمکه به غورځئ. یاره نر مسلمانو په ځمکه یې پېښ پراخ که ما ته یې وې څوک یې؟ مې د پلانکې علاقې ما ته یې مولانا صاحب د نن نه پس مې سره توبه چې سګرټ بند کړ. او قسم په الله، قسم مې راته وخوړ، یو سړي راله ډوډۍ کړې وه په مدینه شریفه کې، ملګري م را سره و، ملګري م درته خولی شم خو نوم یې نه علم.